أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. رب العالمين پڑیر موقعوں کے کہ دا غصے موقع وا نو حضور پاک تے بار بار دا تلقین کرے دے چہ خذ العفو دا عفو نکار والا معاف کا او وأمر بالعرف او دا خو خبرو خلق تتلقینو کا وأعرض عن الجاهلين دا ناپویونا مخوالا ویراستیو کا. دا حضور پاک لوروا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا او دا پا یو کافر باندے پا مکہ مکرمہ کے وعدوا دا غنم ابو العاصو اغا وقت کے مسلمان او دا کافر پا میاس کے دا نکاح حرمت نو دا ډیرو مسلمانانو په نکاح کې کافران مشرکان وی هغه وخت کې او ډیرې مسلمانان ښځې د مشرکانو په نکاح کې وی نه وی چې حضور پاک ته نبوت ملو شو نو چې نبوت ملو شو نو د چا خاون مسلمان شو ښځه کافره وه د چا ښځه مسلمانه شوه خاون دی کافر و نو هغه زمانه کې دا حکم نو چې دا مسلمان پا نکاح کے دے کافر نی دا حکم بیارستو پا مدینہ منورہ کے نازل شوے دے نو دا زینب دا ابو العاص پا نکاح کے وا ابو العاص دا مکی پا کافرانو کی یو مضبوط سردارو دے پا بدر کے گیر شو بدر کے دے دا کافرانو پا صف کی واللہ رستو دی مسلمان کڑے دے و پا بدر کی دے دا کافرانو پا صف کے ہو دے اونی ویشو او یا کافران مردار شو او یا قیدیان شو پا او یو قیدیانو کے یو دا ابو العاصو حضور پاک مبارک دا صحابو سر مشورہ اکڑا چی دے قیدیانو سر سوکو چاوے سیب زمونگ رون دی زمونگ خپلوان دی پردین یو خپلیو ما پیکو چاوے چی سیب وجلے پکار دی دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا ریوا چی دا اویا والا وجل غواڑی او دا سے بنا وجنو ار سڑے بخپل رشتہ دار وجنی تردی حد پورے رسول اللہ مبارک تا حضرت عمر وی زما پاکی ماما دی زب بخپل ماما وجنم وی دا ابو بکر پاکی زوی دی بزوی وجنی او سیف ستا پاکی یو تر دی حضرت عباس یو دی زوم دی ابو العاص تبا دا خپل وجنی نن من اللہ تخاوی چی خدا ستا پلار کے او ستا پر رضا کے من نا ماما پی جنو نا زوی پی جنو نا تر پی جنو نا زوم پی جنو نا رور پی جنو کدا چا پاکی رور دی بخپل رور وجنی کدا چا پاکی پلار دی اغا بخپل پلار وجنی دا اکثر صحابہ دا ریوا چی فدیہ بتے والو جرمانہ او پرے بیدو نو دا حضور پاکم دے طرف تا میلان شو اکثریت ریدا و دا اکثریت طرف تا او دے کے خیرمو چی دینا با فدیہ والو پیسے بتے والو اگا پیسے با زمون پا کار راشی مونگ با پیدا جنگ سامان والو او دا با پریدو چی پریدو کی دیشو دا خلق خدای پاک بیا روستو مسلمانان کی واقعی مغا خدای مسلمانان کل دا حضور پاک غطر و عباس اغا مسلمان شو زوم و ابو العاص دا رستو بیا مسلمان شو دا ابو بکر صدیق زوی و خدای رستو مسلمان کل دا ابو جہل زوی دا عکرما خدای رستو مسلمان کل خالد ابن ولید خدای رستو مسلمان کل اکثریت بیا رستو خدای پاک مسلمانان کل فدیه چی پی کلا مقرر کلا اگدا قصه دا چتا بے بل وقت درتاو کم خو مختصر دا یو ٹکی دا تاویم مصیبت دا
یو سپیکر ټیک نه شو ټیک شو ټیک شو فدیه چې کله مقرر کړه نو دی خپلوانو ته سوال جوابونه کې چې زمونږ فدیه راولېږئ نو د ابوالعاص د حضور پاک زوم دی او ښځه د نبي علیه السلام لور ده هغې ته مې اطلاع لاړه هر چا د خپل قیدي د خپل رور پلار زوی فدیه راوړله او خلاصه به یې تبوته به حضرت حضور پاک مبارک ته چې کله فدیه پیش کېدې صاحب دا د فلان کی فدیه ده ابه یې واغېسته وی دې خوشې کې دا د فلان کی فدیه ده ابه یې ته واغېسته جرمانه او دا خوشې کې دا د فلان کی جرمانه ده ابه یې واغېسته دا خوشې کې چې کله د ابوالعاص جرمانه ورته مخکې شوه او پیغمبر مبارک ورته وکتل نو په ژړا شو سترګو نه یې اوښکې روانې شوې هغه جرمانه کې په هغه فدیه کې د حضور پاک لور حضرت زینب یو امیل را لېږلی و لور یې وه که نه د زوم یې و امیل یې را لېږلی و او دا هغه امیل و چې د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها امیل و چې کله زینب ودېده او ناوې شوه نو حضرت خدیجې د خپلې غاړې نه امیل اویسته او زینب ته په غاړه کې واچو بعد وخت کې مور لور له خپل کالې ورکوي نو حضرت زینب چې فدیه را لېږله نو هغه امیل یې په فدیه کې د پاسه یې ښودی حضور پاک له یو اشاره ورکړله چې زما نه هم ته فدیه غواړې زما د خاوند نه نو چې کوم امیل ماله مور را کړی نو هم پکې واله نو چې رسول الله مبارک ته د ابوالعاص فدیه مخکې شوه نو سترګو کې اوښکې وبهېدی صحابه وی الله رسوله ته هغوی خو پوه نه و صحابه وی د الله رسوله ولې ته پې خپې که ته خپې زمونږ د ټولو د طرف نه اجازت دی چې د ابوالعاص دا فدیه به مونږ واپس کړو وی نه په دې نه یم خپه انصاف نه به کارلو د نورو فدیه مو قبوله کړه دا به م قبلو خو ما له جړه په بل څیز راله ما ته خپلې لور یو اشاره را کړه چې بابا زما نه فدیه غواړئ نو واله او چې کوم امیل ما ته د ناوېتوب په وخت کې د ما مور خدیجې د غاړې نستې وچولې او هم پکې واله نو ما ته هغه وخت را یاد شو هغه وخت چې زما دغه لور زینب ناوې کېدله نو زما مشرې ښځې د غاړې نه امیل اویسته و هغې دې زینب ته په غاړه کې اچولو دا هغه امیل دی ما ته هغه وخت را یاد شو و خدیجه رضی الله تعالی عنها ډېره زیاته خوښه وه هغه زوړ وخت را یاد شو نو که ستاسو خوښی دا نوره فدیه به ترې پاتې کړو دا امیل به زینب ته واپس کړو وی بلکل زمونږ اجازت دی هغه امیل یې زینب ته واپس کړو ابوالعاص ته یې وی تا پرېږدم خو په یو شرط چې ته هغه وخت کې ستا او د زینب نکاح جایز وه اوس منه ده نو ته به مهرباني وکړې چې ته مکې ته لاړ شې زما لور زینب به ماله راولېږې هغه به یې ټیک کړه قیدیانو ټولو فدیې ورکړې لاړل ابوالعاص هم لاړ د شرط مطابق هغې ابوالعاص د حضور پاک لور زینب په یو اوښ باندې سوره کړه او د مدینې په لاره یې روانه کړه په مکه کې یو کافر و حبار ابن اسود حبار د اسود زوی چې هغه خبر شو وی ښه وی پلار یې زمونږ او یا کسان مړه کړل او لور به یې مونږ نه داسې دي هغه ورپسې راغی او زیتوا یو مقام و د مکې نه بار هغې کې دا زینب په اوښ سوره وه او په نیزه یې واله د حضور پاک لور او لاندې یې راوغورځوله دا غریبه زخمیم شوه او په ګېډه یې ماشوم و هغه هم پرېوته لوی تکلیف ورته ورسېد بیا خلکو خبرونه و چې نه ښځو ته موږ څه نه وایو پلار سره یې زموږ دشمني ده به ګورو کار به ورسره کوو او دا خو زنانه ده دا خو ښځه ده دې ته موږ اسم نه وایو نه یې خلاصه کړه لیکن لوی درد هغې غریبې ته ورسېد چې زخمیم شوه د اوښ نه چې بنده راغورځېږي څومره لوی تکلیف وي په اوچه ډاګه په کاڼو او بیا بچې ته پرېوته دا ځان له یو مسله ده خیر مدینې ته ورسېده خو حضور پاک ډېر دړمن و چې زنانه سره خو څوک ظلم نه کوي دا خو زنانه وه
او بیا زنانه باندې یو سړی راځي او په نیزه پې غزار کوي زما لور ته خو ډېر لوی تکلیف ورسو صحابو فیصله وکړه که دا حبار مونږ له کلم په ګوتو راغی د سره به مونږ ګورو ځکه زمونږ د پیغمبر لورې په نیزه والې ده او د اوښ نه یې راغورځولې ده او ماشوم هم ترې پرېوتی دی چې کله مکه مکرمه فتح شوه او د مکې د فتح نه پس نبی علیہ السلام سره صحابو حنین او تاس ته لاړل او هغه علاقې فتح شوې نو د مکې نه بار یو ځای د جعرانه ورته وایي هلته نبي کریم صلی الله علیه وسلم لاړ او کېناست او غنیمتونه یې راغونډ کړل تقسیمولې اوس هم خلک جعرانې ته عمرې له ځي د هغه ځای نه عمره کوي دې کې د حبار ابن اسود په اس باندې ډېر په تیزۍ راغی او د رسول الله مبارک مخې ته راودرېد او چې څنګه راغی بس صحابه ورته ځان تیار کړه چې دغه مونږ له په ګوتو خدای راوست دا خو هغه ظالم دی چې د خو د پیغمبر مبارک لور په نیزه والې ده او په ځمکه یې غورځولې ده او ماشوم ترې پرېوتی دی دا چېرته پرېږدو خو چونکې رسول الله مبارک ته چې را مخامخ شو نو صحابه د پیغمبر نه بغیر بیا غزار نه شو کولی نو رسول الله مبارک ته صحابه الله رسول هغه حبار هغه دې راغی مطلب دا دی چې ګوتو له خدای راوست هغه دې راغی نبی علیه السلام وفرمیل ما ولیده ما لیدې دی غږ ورته مه کوئ ما لی را پرېږدې نو رسول الله مبارک له راغی نو چې څنګه رسول الله مبارک له راغی نو حضور پاک ته څه وایي وی زه خو وتښتېدم مکه چې تا فتح کړه زه وتښتېدم ما وی راشه د عربو په ښارونو به ګرځې ما وی بیا مې وی چې عرب هم مسلمانېږي هلته هم ځای نشته بیا مې وی راشه د عجمو په ښارونو باندې وګرځه بیا مې هغه فیصله وکړه چې چرته هم نه ځم محمد ډېر صابره دی صلی الله علیه وسلم هغه له خدای ډېر صبر ورکړی دی او هغه ته چې څوک مخامخ ودرېږي نو معاف کوي او دا هغه نه هوښیار انسان هم بل څوک نشته زما سره به که زه مړ شم نو زما په مرګ د هغه څه زه دې مخ ته ولاړ یم او زه دې وخت کې ستا په مخ کې کلمې شهادت ویمه اشهد ان لا اله الا الله واشهد انک عبد الله ورسوله زه د دې خبرې ګوی کوم چې الله یو د شریک نه لري او ته د خدای پیغمبر رسول الله مبارک ورته وفرمایل وی د ړنه دا خبره کې وی بالکل د ړنه دا خبره کوم فورا جبریل راغی سعید عبدالله ابن جبیر رضی الله عنه وی جبریل راغی آیت یې راوړه خذ العفو د الله پیغمبره معافی نه کار واله الله اکبر وامر بالعرف او خلقو ته ښه څیزونه وښایه د شریعت احکامات وښایه خلق په دې پوهې که چې خلق یو بل سره ښه سلوک کوي واعرض عن الجاهلین او که کم ناپوهه دی هغه د سره د ناپوهتیا سلوک کوي هغه نه مخ اړوه پروا مه ساته وی زه معافي بچی معافي وی ما ډېر ظلم کړی دی ستا لور سره کړ ما ډېر زیاتې کړې دی ستا لور سره ښځو سره دا کار نه پکار وی کلمه خو دې د زړه نه وویله که نه وی او وی د اسلام احکامات د زړه نه منې وی او وی زه زما د لور وینه درته معاف په ګوتو ورغلی انسان بل انسان یې وی چې پرېږدم دی چېرته تا خو ډېر لوی ظلم کړی دی زیاتې دې کړی دی پرېږدم دی نه زما په دې کم خو یو نیزه زم غزار در کوم ما په دې کم خو اوښته د خېجوم یو درز دې لاندې راغورځوم چې پته ولګي چې دا آسان کار دی او که ګران کار دی نه نه لور سره یې سلام ونه کړه چې بچې ته یې معاف کوې که نه بس د الله حکم او خبره خلاصه مونږ وایو مونږ د رسول الله مبارک امتیان یو دعوت ټول کو خو د پیغمبر په طریقه مونږ یو نه چلیږو ځان ته د حضور پاک امتی وایو دعوه ښه مضبوطه کو چې د پیغمبر امتی لیکن د رسول الله مبارک سنت او د پیغمبر په طریقه عمل زموږ نشته د پیغمبر طریقه دا ده که یو انسان زیاتی کړي او ظلم یې کړي او تاله راغی او تا ته وایي ما معاف کا زه معافي غواړم وایي زه په مخه دی ښه ما معاف کړی او که ته ورته وایې چې نه سوال نه پیدا کېږي در باندې جرګه کوي او ته وایې نه معاف کوم اده له مشرانو سپینګیري راولي او ته وایې سوال نه پیدا کېږي اده له کور ته راشي چې زه ستا در له راغلی یم او ستا کور له ما معاف که بیا به نه کومه
ته وې پرېږدم دی چې ته د کور مخکې ډېر خلک دي چې کور ته وله راغلي د کور مخکې یې ویشتلی دا جرم دی دا ګناه ده دا ظلم دی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه نه ده د رسول الله مبارک د ترزویو ربیعه هغه حذیلیانو وجلیو او رسول الله مبارک فیصله کړې وه چې د حذیلیانو نه به زه د دې تره د زوی بدل اخلم انتقام به اخلم خو چې مکه مکرم فتح شوه نو رسول الله مبارک اعلان وکړ وی د جاهلیت په زمانه کې چې چام یو بل وجلی دي د یو بل وینې توی کړي دي هغه ختم دماء الجاهلیه تحت قدمی هاتین د دې زما د قدمونو لاندې ختم موضوع او د ټولو نه مخکې په عمل کوم حضور پاک فرمایي وی زما د تره زوی ماشومو بچیو او حذیلیانو وجلی دی ماشوم څوک نه وجني ما د طرف نه هغوی ته معافي ده د خپل کور نه لومبې به عمل کوې وروسته به پې بل عمل کوې الله قرآن شریف کې موږ ته اعلان کوي خذ العفو ونسا عفو عفو نه کار واله چې څوک درنه معافي غواړي وی ما معاف کړې وامر بالعرف یاره نصیحت ورته وکړه وی بچې ما خو معاف کړې خو آینده له داسې کارونه کې که آینده له دې دا غلطي بل سره وکړه ګورې بیا به بل څوک معاف نه کړي که آینده له دا غلطي ما سره وکړه ګورې بیا به زما بچي معاف نه کړي وامر بالعرف بچې ما خو معاف کړې خو خدای نه معافي وغواړه وامر بالعرف بچې ما خو معاف کړې خو دا کوناټي نه تباچه کوده که بیا داسې مه کوه وامر بالعرف بچې ما خو معاف کړې خو بیا لاسونه مټې مه واخه بیا د بدماشۍ چال مه کوه بیا خلک مه یروه بیا برېت مه تاوخه نصیحت ورته وکړه وامر امر ورته وکړه حکم ورته وکړه واعرض عن الجاهلین او کړه دې د پاسه هم درته څوک سترګې راړئ او د جهالت کار کوي مخ ته اړوه لر کوه خپل کار به کوي عمل رومبے رسول الله مبارک حضرت په خیبر په مقام کې په خیبر کې یو ښځه و یهودنه و زینب نومې رسول الله مبارک ته په دعوت وکړو په غوښه کې ورته زهر اچولو او د نبی علیه السلام مبارک سره صحابه موجود دي او رسول الله مبارک چې دواړه اوچته کړه صحابو ته مه خورئ وی دې کې زهر دی اخذ راوغوښته یهودیان ورسره اوږده قصه مختصر ورته یې وی دې کې زهر اچولي دي وی او بلکل څه تپوسونه یې ته مخکې نوره موکړل وی او وی ولې م پکې زهر اچول وی موږ وی که رښتونی پیغمبر یې تا ته نقصان نشي رسولی او که دروغجن پیغمبر یې خلاص به شو دنه اچولی د هغې د پاسه د دواړو جهانو سرداره ښځه معاف کړه وي زه معاف یم حالانکه سی کولی شو مخامخ ولاړو که حکم یې کړی و چې د مازدیګر وله وهی په توره دې موږ ته زهر اچوي او هغه دونه خطرناک زهر و چې رسول الله مبارک کم وخت کې ځان کدن یعنی وفات کیږي د دواړو جهانو مبارک سردار مرض وفات کې څه وایي وی هغه د خیبر زهر مې اوس هم د زړه په رګ کې پراته دي د زړه رګ راله سوځئ د هغې اثر مې اوس هم د زړه دا مین وال کې پروت دی او زما د زړه دا مین وال راله کټ کوي لیکن پیغمبر معاف کړه دا ولې ښه طاقت یې و هر څه یې کولی شو که یو څو یې دقسې وهلی وې بیا به چا دا غلطۍ نه کولې بیا به د پیغمبر سره چا ظلم نه کولې موږ ته یو مثال مخکې پرېښوده چې زه معاف کول کوم تاسو به معاف کول کوئ پیغمبر د کافر معاف کوي او زه د خپل مسلمان رور نه معاف کوم پیغمبر یهودی معاف کوي مشرک معاف کوي زه خپل د پیغمبر امتی نه معاف کوم زه زوی نه معاف کوم زه پلار نه معاف کوم قسم د ډېر زامن چې پلار ته خپی او دا زوی دی په پلار جرګو کوي پلار یې نه معاف کوي دا زوی دی په مور جرګه کوي مور یې نه معاف کوي دا رور دی په رور جرګه کوي او رور یې نه معاف کوي نه بلکل نه معاف کوم آها ډېر زورور یې نو ډېر طاقتمن یې ته معافي نه کوې څه مطلب وجل کې معافي نه کوې نو را پرزول کې نو تا د پاسه بل طاقت نشي چې تا به راوپرځئ ستا د پاسه بل طاقت نشته چې په دې وجود کې داسې بیمارۍ دله پیدا کړي چې په شفا کې او په هغه خانونو کې به ګرځې او جوړېږې به نه ته خدای سره ډغرې وې
رور دی چې رور غلطي وکړي او تاله راغی چې زه معافي غواړم زما د وینې بچې د مور بچې مې زما ستا یو وینه را دې خوښه زویه رور یې دې خوښه یا زوی دله راغی او ما معاف کا نصیحت ورته وکړه بېشک نصیحت ورته وکړه او ځان ته یې راته رغاړه بس بیا به نه کېداس مونږ کې دا شی نشته پیسه ډېر خوږ شی دی خدای ګواه دی نن سبا د پیسې دپاره خلک لګیا دي نن رور وجني د پیسې دپاره خلک لګیا دي نن زوی پلار وجني د پیسې دپاره نن لګیا دي خلک تره د تره زوی وجني ماما وجني خوريي وجني د ترور زوی وجني ګاونډي وجني د لږو پیسو دپاره ما ته بل ورځ یو ځای کې چا خبره وکړه وی دلته دشمني ده او په هغې کې 7 مړي شوي دي څو 7 د یو طرف نه او بل طرف نه مې دا دشمني په څو جوړه شوې ده وی دا په 10,000 روپۍ 10,000 روپۍ باندې دشمني جوړه شو 7 کسه پکې مړه شو دا ولې موږ دونه جهالت کې پراته یو دا موږ د خدای نه ولې نه یریږو الله خو موږ ته اعلان کړی دی قرآن یې کړی دی من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها چې مسلمان دی قصدن مړ کړ ټول عمر به دوزخ کې پروت دی او رسول الله مبارک فرمایي وی د جنت او د ځان په میانس کې یو لپ وینه محایل کوا یو مسلمان دی یو لپ وینه توی کړه نو ستا او د جنت په میانس کې پرده راله موږ د خدای نه ولې نه یری دا ځان کدن موږ نه منو بدعمله سړي نه چې سا وځي په کومه طریقه وځي ها وی داسې به ته سا وځي او دی به داسې تړقېږي لکه د جمدي څاروي نه چې بنده سرمن وباسي ته دا ځان کدن نه منې ته دا قبر نه منې چې د به قبر کې پروت یم نه مې دا کارخانه پکارېږي او نه مې دا مال پکارېږي او نه مې جایداد پکارېږي او نه مې دولت پکارېږي او نه ټوپک ته د قیامت ورځ نه منې ته الله نه منې ته پیغمبر نه منې چې پیغمبر ته مخامخ به بیا ولاړې نن سبا خو یو حال جوړ شوی دی په معمولي خبرو جګړې دی په معمولي خبرو تماچه او ټوپک دی په سیاسي خبرو یو لګي شي بل مړ کي نن سبا اکثر جګړې سیاسي دي یا لکه دا سیاسي لیډران دا ستا پکارېږي قسم په خدای که جنازې له دې م راشي په خدای قسم که جیل ته لاړې که تپوس ته م وکړي په خدای قسم که د لګوی له م راشي په خدای قسم چې عدالت ته لاړ شي که جج دله د سپارش م وکړي دا رور به دې پکارېږي کټ به دې ده اوچتوي قبر به دله دی که نه خخۍ به دې دی دوا ته به دې ناستي دا چې چا سره ستا جګړه ده کور په کور ما یوه جنډه لګولې ده او تا بله جنډه لګولې ده او سار چې روزم هغه ته کنځل کوم هغه ما ته کنځل کوي دا په کوم طرف خلک روان مولیانو پسې لګیا دي خلک زه همیشه خپلو شاګردانو ته ویم همیشه ورته ویم ښایي دې خلکو ته قرآن ښایي دې خلکو ته د پیغمبر حدیث ښایي دې خلکو ته حافظان یې جوړ کړې ناظره ورته وښایې کوي دې راته کنځل دې ما ته کنځل کوي زه به بچي ته قرآن ښیم دې ما ته کنځل ښیي زه به بچي غېږې ته رانږدې کوم ویم راشه چې بچي نه دله حافظ جوړ کړم دې ما ته کنځل کوي زه وایم بچي راوله چې د پیغمبر وارث ته دله جوړ کړم ته کنځل کوه زه به د پیغمبر وارث جوړوم د بچي نه ته بد رد وایه زه به ستا بچې د رسول الله مبارک سره یو ځای کوم ته بد رد وایه کنځل کوه سپکې وایه ښځه کنځه لور کنځه زه به ستا او د بچي او ستا د خدای په منځ کې جوړ پیدا کوم تکړه شه د خپلو طالبانو ته ویم اعرض عن الجاهلین باندې عمل وکړئ د بدو جواب په بدو مه ورکوئ د کنځلو جواب په کنځلو مه ورکوئ خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلین پام کوه که هغه راپسې هر څه وایي سپکې وایي ډتې وایي هر څه چې وایي مه ورکوه جواب لاړ شه دروازه ورته ووایه چې دا څوک درپسې کنځل کوي ابه بار روځي وایي بچې خو دې سار سبق له نو راغلی ته تکړه شه هر څه چې کوې کوه مونږ به ستاسو بچو ته قرآن ښایو پرېږدو به نه مونږ به ستاسو د بچو نه حافظان جوړو پرېږدو به نه
مونږ به ستاسو د بچو نه د پیغمبر وارثان جوړو پرېږدو به نه مونږ خو قسم په خدای علم تاسو سره ستړی شو یارونو علم ستړی شو ستاسو دپاره زموږ لونه ستړی شو که عمره کې نو تاسو ته دواګانې دي که په حج کې نو دې تاسو ته دواګانې دي که د درس نه پسې نو خدای د پیغمبر امت تاسو ته دواګانې دي که منځي نو تاسو ته دواګانې دي که د شپې چې ته پاسو نو تاسو ته دواګانې دي علمو تاسو سره خلاص شو تاسو مړه کنځل کوئ مولیانو پس ستاسو بچو ته زموږ له خلاص شو ستاسو دپاره زموږ مولیان لګیا دي غریبانان خیر غواړي خیر چنده څه شی دی خیر ستاسو له بچو دپاره مدرسو والا لګیا دي په کوڅو کې ګرځي چنده راکئ چنده راکئ څه پې کوي په دا چنده باندې ستا بچو ته قرآن ښایي ستا بچو له استاد نیسي هغه له تنخوا ورکوي ستا بچي ته پکې چالو کوي هغې له بل ورکوي ستا بچي له درې او پوړ ولالي ستا بچي له قرآن علي دا ولې موږ بې انصافه شو مفتو کې خلک نه وي ټول ټول لګیا دی په فیسبوک باندې مولیانو پسې کنځلي دی او کنځلي دی او کنځلي دی او بدرد کوئ کنځلي چې څه کوئ کوئ زه بیا هم ستا خیر خویمه زه بیا هم تا ته نیغه لار ښیم زه بیا هم نه غواړم چې تا نه د سنکدن په سخته وځي زه بیا هم نه غواړم چې په قبر کې دې توډه بولی شي زه وایم چې ستا د بچي نه حافظ جوړ کړم چې په قبر کې د ایمان او د عمل رڼاګانې ولګي زه نه غواړم زه بیا هم نه غواړم چې ته دوزخ ته لاړ شې زه نه غواړم چې د پیغمبر امتي دوزخ ته لاړ شي زه یم چې تاسو جنت والا جوړ شئ زمونږ خو په جنازو کې په جمعو کې په اخترونو کې په روغو کې اړه ستړی شو چې خدای ته وګورئ منځ کوئ خدای ته وګورئ د پیغمبر په نقش قدم لاړ شئ خدای ته وګورئ شیطان په نقش قدم مه دی دې کې زمونږ څه مقصد دی تا د خدای سره جوړومه تا د دوزخ نه بچ کوم ځان هم بچ کومه تا هم د دوزخ نه بچ کوم لیکن ته په دې کې مونږ ته کنځل کې کوا یو کار به کوم دلته اسم نه وایو دلته په دې ایت عمل کوم چې خذ العفو معافیه دلته په دې عمل کوم وامر بالعرف چې خلکو ته نیکي بیان کا دلته په دې عمل کوم چې واعرض عن الجاهلین جاهلانو نه مخ واړوه لیکن د قیامت په میدان کې دې نه پرېږدم هلته د خدای په دربار کې او د پیغمبر مخ کې به د مرۍ نه بیا رانیسم هلته به وایم چې الله ما ستا دین درته بیانو د کنځل کول الله ما خو د ده نه د پیغمبر وارث جوړو د ده د بچي نه مې د پیغمبر وارث جوړو الله ما خو ده ته د جنت لاره خوله او د دوزخ نه مې بچ کو خو الله ده نه دې منلې ما ته یې کنځل زما ښځه یې کنځلې ده زما لور یې کنځلې ده زما د طالب او زما د ملا سپکه یې ویلې ده د پیغمبر مخکې د خدای په دربار کې به دې بیا د مرۍ نه نیسم ولې داسې کوو دا مونږ وشو څه دا مونږ ولې لیونیان شو زمونږ مولیان هم لیونیان دي بعضې ځان ته به یې میک لګولي او په کوټه کې به ناست او ملا به مولا پسې لګیا مولا به د مولا بېعزتي کوي عوامو ته مولا ولې سپکې یا ظالمه د عوامو مخکې د علماو بد ولې وی ظالمه راشه یو خبره کوم ما کې به د دنیا غلطۍ وي زما د سپینه جامه را تاسو ته لرې دی نو سپینه ښکاري خو که رانږدې شو داسې ام قتل نو په ده به نري نري داغونه به ما ته که رانږدې شو نو ما نه به د دنیا غلطۍ کېږي زه به د دنیا ګناهګار یم نو چې ته زما بد یو بل ته وی نو ښه نه ده چې ما ته وي او زه ترې معافي غواړم توبه وباسم ما کې غلطي ده نو ما له راشه پیاله چای در باندې وڅکم جنګ د سره نه کوم ما له راشه ډوډۍ به هم در باندې وخورم او ما ته ووایه چې تا کې دا نقصان دی صاحب دا مه کوه که ما کې ایمان او د پیغمبر د سنت او د قرآن خلاف یو عمل زه به تې ستا مخکې توبه وباسم زه په دې په دې لوډ سپیکر توبه وباسم بیا به زه مسلمان نه بچې د خدای او د رسول خلاف کوم او که نه ته نه پوهېدې نو زه به دې پوهې کړم نه مو تا به د رولولی په شکل کې کینو که نه تم مولی او زم مولی تم د رسول الله مبارک امتی زمېما تم وی د قرآن خدمت کوم زم د قرآن خدمت کوم تم وی د پیغمبر د سنتو خدمت کوم زه وی زیم کومه نو دواړه به کینو سره کنه راشه پیاله چای به اوس کو ډوډۍ به در باندې وخورم په تندي به دې ښکل کم په مینه به د دین خبرې وکړو ما به یا پوهې که یا به تا پوهې کم نو کار دې سره چې ته په ممبر کښېنې او ځان ترې ډبل میکونه لیږلي دی او زما بد وی مولیانو کې شته کار دې څه دی چې یو ملا به بل ملا پسې لګیا دی ډبل میکونه لګولي دي بل پسې لګیا دی بل پسې بل پسې او عوامو ته دا ملا سپکې
نو چې ته ما عوامو ته سپک کې نو عوام زما د دین خبرې بیا نه مني وی دا ټیک نه دی دا غلط سړی دی نو دا علما دا یو بل پسې چې لګیا دي خدای ته وګوره یو بل سره کینې د مینې په ماحول کې یو بل سره کینې قسم په خدای که دا د پیغمبر طریقه وه قسم په خدای که دا د صحابو طریقه وه په محبت یو بل سره کینې د یو بل چای وڅښئ د یو بل ډوډۍ وخورئ او دیني مسلې بعضې داسې دي چې هغه د غوره او د ناغوره اختلاف دی په هغې سړی کافر او مسلمان نه جوړېږي هغه خو ترې رمیانځه وباسه خو که کوم د کفر او د ایمان خبرې دي کینې یو بل سره یو بل پوه کې امت نن په انتشار کې پروت دی یو پسې کندل بل پسې کندل سیاسی لیډر یو پسې کندل بل پسې کندل په سټیج د یو بل لورې او خویندې یادېږي دا د پیغمبر طریقه وه ته د پیغمبر امتي رسول الله مبارک ته خو الله اعلان کړی دی خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلین عفو نه کار والا خلکو ته نیغه لار وښایه خلک په نیکۍ پوه کا او چې کوم جهالت کوي د هغې د پاسم جواب مو ورکوه اعرض عن الجاهلین جواب مو ورکوه سپېړه درنه وباسي ته مو وباسه ته د خدای سپېړې ته یې پرېږده چې خدای پاکي ووایي چې پته یې ولګي غیبتونه دي او بهتانونه دي او په تاسو کې هم دی په موږ کې هم دی بل شی نشته د بل عزت زموږ نشي پېرزو چې دا ولې دله خدای عزت ورکړی دی دا دله مال خدای ولې ورکړی دی دا سپینه جامه ولې اچوي دا موټر یې ولې دی دا کور یې ولې دی د اجره یې ولې ده دا دوه څلور نوکران ورته ولې ناست دي قسم په خدای که دا د چا بدي شي دا ښه شخی شي دا وزغمې زه د پیغمبر امتی د پیغمبر دې ته وایي امت اجابت چې هغه د پیغمبر په طریقه او په نقش قدم عمل وکړي د فتح د مکې سفر دی فتح د مکه فتح کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مکې ته رانږدې شو د حضور پاک یو دوه خپلوان دي د یو نوم دی عبدالله ابن ابي امیه د بل نوم دی ابو سفیان ابن حارث ابن عبد المطلب یوی د تره زوی دی او بل د ترور زوی دی او دا د حضور پاک د ماشوموالي دوستانو دا لکانې دوستانه چی که نه دا چې په لکانه کې یو بل سره دا لوبې ټوقې کړي دا ډېره خوږی د ماشوموالي دوستانې او ترور زوی او تره زوی او د ماشوموالي دوستانه ده دا دواړه کافر دي او رسول الله مبارک ولا دعاګانې کوي یا خدای زما د ترور هغه زوی عبدالله زما د تره دا زوی ابو سفیان یا خدای دا خو مسلمانان کې هر وخت به ولا دعاګانې کولې هر وخت به دعاګانې کولې نو دعا خدای قبلې خو بعد وخت ټیم ورکوي چې د مکې د فتح سفر دی او رسول الله مبارک مکې ته نږدې شو دې کې دا دواړه را روان دي پیغمبر مبارک له راځي د ایمان په نیت مسلمانی کی صحابه خو پوه شو دغه د چې رسول الله مبارک له صحابه راځي ابشر د الله رسوله مبارک خوشحاله شه وی څه چلو شو وی هغه چې تا وله په تهجدو کې ژړلي دي او تا وله دعاګانې غوښتې دي او تا وله الله ته زارۍ کړي دي هغه دواړه را روان دي مسلمانېږي وی څوک من هما وی عبدالله ابن ابي امیه او ابو سفیان ابن حارث ابن عبد المطلب خو چې دی ورته اووی رسول الله مبارک او فرمایل وی دا ما ته رانږدې نشي د دوی ایمان نه قبلېږي صحابه حیران شو الله رسول اوسه پورې دی ولا د خدای په دربار کې دعاګانې کولې اوسه پورې دی ولا الله ته جړاګانې کولې اوسه پورې د دوی په کفر خفه و ایمان پسې دی ولا جړل اوس وی توبه نه قبلېږي وی دا ما ته رانه ولې د دوی توبه نه قبلېږي هغو ته چې وی مه راځئ ولې وی رسول الله مبارک ډېر سخت غصه دی او خفه دی او وی چې توبه نه قبلېږي هغې وی مونږ د زړه نه ایمان راوړی دی بس مونږ خدای یو منلی دی او رسول الله مبارک هم پیغمبر منلی دی که ایمان قبلېږي او که نه قبلېږي مونږ بس ایمان راوړی دی واپس نه صحابه راغی جرګې شروع شي یس مهرباني وکړو معاف یې کړه نه معاف کړو
بل راغی است الله رسوله حضرت ام سلمه راله دا د عبدالله خور وه حضور پاک ته کېناسته ام المؤمنین ده وی ګوره د الله رسوله په پردو رحم کې په خپلو نه کې پردي دې معاف کړل او خپل نه معاف کې اوسه پورې دې وله دعاګانې کولې اوس چې ایمان راوړي اوس یې نه معاف کې وی ام سلمې واوره وی واوره ما سره ذاتی چا چې بد کړي دي ما معاف کړی دی ذاتی چې چام بد کړي دي ما معاف کړی دی واقعي پیغمبر مبارک چې انتقام اغشتې دی د خدای دپاره یې اغشتې دی ذاتي انتقام یې نه دی اغشتی چېرته یې هم نه دی اغشتی ما معاف کړی دی یو سړی والا په یو جهاد کې یو باندې سې راغی او رسول الله مبارک صادر یې ونیوه او دامره زور چکې ورکه چې د پیغمبر علیه السلام په دې سټ د هغې صادر چاپه جوړه شوه وی مال نه راکې او خلکو له ورکې رسول الله مبارک مسکې شو ورته اړو غږ یې ونه مسکې شو وی که د دې ځنګل د اون عمره مال را سره وې که نه قسم په خدای چې دا مې در باندې ټول ویشه صبر وکړئ لږ که نه تاسو تلوار کوئ نو ذاتي که ما سره حالانکه یو باندې سې و که څپېړی یې ورکړی و هېڅ په هم نه ما ذاتی چا سره روانه نشته ام سلمې دا یو چې دی د ما پسې شعرونه جوړ کړي دي او زما ذات نه زما پیغمبری پسې زما خدای پسې زما قرآن پسې د شعرونه جوړ کړي دي او د دنیا په ګوټ ګوټ کې خو د شعر و شاعرۍ زمانه وه نن هغه لوستلي کېږي او خلک بد وایي او دې بل ته ما ووی چې ای د ترور زویه تا ته پته نه ده چې د رښتون یم دروغجن نه یم تا ته پته نه ده ما چې ته دروغ ویلی دي ته ما او ما ماشومان لوی شو نو زه د خدای پیغمبر یم د خدای نیکبخته ولې نه منې دا قرآن خو زما خبرې نه دي دا خو د الله وحی ده وی ده راته څه وی ده وی دا خو لا دا دي که نه که الله پاک د اسمان نه زما په نوم خط راولیږي او په هغې کې لیکلي چې دا زما پیغمبر دی وی منه او خط را رواني راشي او زما لاس له راورسي نو بیا دې هم نه منم زما د خدای بېعزتي کړې دا نه منم یو جرګه قبوله نه شوه دا دواړه رال ام سلمې له وی څه وکړو وی یو کار وکړي وی د حضور پاک شان ما ته معلوم دی غصه خو چې بنده مخامخ شي بیا غصه ختمه شي تاسو داسې وکړئ چې دواړه ورشي او رسول الله مبارک ته مخامخ ودرېږېدي به دنه مخ خړئ نو داسې ورته وشئ که دې خوا یې مخ واړو دی بل طرف ته راته وشئ که داسې مخ واړو اخوا ورته وشئ او یو ایت ته ته ویمه ده ووایئ هغه ایت ته تخیب چې د یوسف علیه السلام رونو یوسف علیه السلام ته ویلی و د یوسف علیه السلام رونو خو یوسف علیه السلام کوی کې وغورځاو خو چې وروستو پته ولګېدله نو ملامت و چې دا مو څه کړي دي پلار ته خو یې وی هغه شر مخ خوړلی دی هغه آیت به درته وویمه هغه ورته ووایه تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين د یوسف علیه السلام رونو یوسف علیه السلام ته څه وی زموږ د په خدای قسم چې تا له خدای په مونږ بهتري را کړې ده تا له خدای په مونږ عزت را کړی دی مونږ که تکوي کې غورځولې مونږ غلطي کړې ده ورشه دا ورته ووایه نو دوی رالل چې پیغمبر مبارک ته کېناستل مخې ته داسې واړه چې دې خوا رالل داسې